بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثاني في الحجة وما يتعلق بها. دغه نه بوایو لکو ها او نه کوي کنه کود شوي. الباب الثاني في الحجة وما يتعلق بها. دویم باب چې کوم دی وی شروع شو په بار د حجت کې دسکی دلیل او حجت کې سباره کې لګا وما يتعلق بها او سچ د دلیل او د حجت سره متعلقي په خبره پیږي موصل تصدیقي وته وي څه ده په خبره ورسې کنه نامعلوم تصورات سره معلوم ترسي کنه خجي. فصل فی القضایا ویډم به فصل د چا باره کې دی قضیو باره کې دی. نو دلته کې خبره ده چې بروي الباب الثاني في الحجة وما يتعلق بها. معمولی غوند اعتراض دار چې مقصود بالبحث مقصود دلته خو د منطق جزء ثانی دی چې هغه ته حجت او دلیل وي. د قضیو خبره خو دلته نشته کشته نو ذکر ولې چې فصل فی القضایا اعتراض راځي کنه راځي د دلیل او د حجت خبره پکار و د قضیو دې ځکه سوې مالا سمجھتم کنه سمجھتو وی وړو کې غونډه جواب دا واخله چې طالبا دا اشتغال بما لا یعنی نه دی یعنی په فضل سيزونو کې مشغوله کېدل نه دی بے فایدې سيزونو کې مشغول کېدل نه دی بلکې دا موصل تصدیقی یعنی د دلیل او د حجت د پاره دا بحث القضایا مبادی او موقوف علی دی. دا موصل تصدیقی خوم د دې قضیونه جوړیږي کله بل سره جوړیږي د جملې نه به جوړیږي کنه نو دا ورله مبادی او موقوف علی دی او موقوف علی مقدمی کنه موقوف علی سی لکه مقدمی. فصل فی القضایا دا فصل په بار د قضیو شریفو کې القضیۃ قول يحتمل الصدق والكذب. دیکي کذب هم یو مصدر دانه چشتنه شتا خو کذب سشي کاذب دا ټولو کې صحیح لغت دی. قرآن هم دا راغسته دی و ان یکو کاذبا فعليه کاذبه فعليه کاذبه نو کاذب پکار دی کذب مو آئے. آگے چلو نڑمبے بحث چه دے دا قضیو بارک دے اس بتا سولی کے باب ثانی غٹ عنوان بیا بولی کے تعریف القضیہ. دو سره مولکه چې دو تعریف وې کی القضیۃ قول يحتمل الصدق والكذب. قضیه دا سه قول ده دا سه خبره ده چې د رښتیا او د دروغ احتمال لري کی دی شي چې دا خبره او دا قضیه او دا قول رښتونی کی دی شي چې دا قضیه او دا خبره او دا قول دروغجنی. نو دا سه جمله داسې خبره داسې قول چې هغې ته رښتینی او دروغجن ویلی شي داسې قول داسې وي داسې قول داسې وي قضیه. وقیله او ویلی شوي داسې هم دي یعنی دا دویم تعریف دی. قیله سره چې کله ذکر شي ګنده صیغه د تمریض یعنی مجهول نو دا داسې ښه خبره نه دا مخکنی خبره دی ښي. هو قول دا قضیه دا سه قول ده دا سه جمله ده یقال لقائله چې ویلی شي د دې ویونکي ته د څه ویونکي ته د دې قول ویونکي ته انه چې یقینا دا ویونکي د دې قول صادق فيه رښتونی دی په دې قول کې په دې جمله او خبره کې او کاذب فيه یا په دې خپل خبره کې څه دی دروغجن دی څه دی لکه وګوره زید قائم زیدونو دیتا وی قضیه سوی وتا جمله دا قول دی زید قائم نو اس کا زید تاوی چه زید اولار دی او دی خواده او کتل او زید پر اختیا اولار دی نو دا رشتونه شو.
او کو دې کتل نو او زید په درو ناس د ولاړ نه دا قضیه خبره څه شو دروغجن شو نو چې چاوي چې زید ولاړ دی دا خبر رختيام کې دي شي کنه او دا خبر دروغ اومو کې دي شي نو دې ته يحتمل الصدق ولا کذبا خو کو دې لومبي تعریف ته وګوره چې دا قضیه او دا جمله د رختیا او د دروغ احتمال لري دا جمله او دا قضیه نو دا صدق او کذب د قائل صفت شو د جمله د وینکی صفت شو کده قضیه او د جمله د قضیه صفت شو کنه قضیه صادقه ده زید قائم او قضیه کاذبه ده زید قائم کدا وین کې دا قضیه ده او کدی بل ته وګورئ چې هو قول یقال لقائله دی قائل ته صادق او کاذب ویل دي نو چې زید قائم چاوي او زید اولال وی نو قضیه صادق شو کدا وین کې صادق شو وین کې او چې زید ولال نه دی نو قضیه دروغجن شو کنه زید دروغ دغه وین کې لومبي تعریف په اعتبار سره دا صدق او کذب دا د قضیه صفت شو او د دویم تعریف سره چې یقال لقائله د اعتبار سره دا صدق او کذب دا د متکلم صفت شو د قضیه صفت وهي قسمان دي تولي کے تقسیم القضیہ الى القسمین حملیہ و شرطیہ اول دا تو کو تعریف القضیہ اس درد ذکر کی تقسیم القضیہ خبر خلاص شوا اما الحملیۃ کما چ قضیہ حملیہ دا الک وجه الحصر لک مع وجه الحصر عنوان سره ځای کې دا ټکی خانوی دا قضیه بد خالی نہیں یا با پدی کی په صورت د ایجاب کی حکم د ثبوت شی لشی د ایجاب په صورت کې په پدی قضیه کې یو سیز د بل سیز د پر د ثابتې دو حکم کنا او یا با پدی کی په صورت د سلب کې حکم سلب شی من الشی یو سیز بد بل سیز نه شوی یا دا خو یو صورت شو کدا سی نہیں نو پدی کے بعد دا قسم حکم نہیں یعنی ثبوت شی لشی او سلب شی عن شی دا با پکی یا ویو یا با کچر دا قسم حکم پکی وو یعنی ثبوت د شی لشی یا ثبوت یا سلب شی عن شی کدا حکم پکی وو یعنی کہ ایجابی صورتو کا سلبیو خدا قضیہ حملیہ دا صدا لگا او کچر تکی د ثبوت شی لشی او د نفی شی عن شی حکم پکی نو دا قضیہ شرطیہ دا فوجہ حضر پوشوی ہوا یا راسرہ قضیہ با دو خالو نہ خالی یا با پکی با صورت د ایجاب کے حکم د ثبوت شی لشی یا با پکی با صورت د سلب کے ثبوت حکم د شی لشی پا خبر پوئی گی کنا حکم د سلب شی من الشی په خبره باندې ورسېدی یا به پکې دا قسم حکم کچری پاغي کې حکم د ثبوت شی لشی کې ایجابنی که سلبنی نو دا څه شی قضیه حملیه او کچرته کې د ثبوت شی لشی یا سلب شی ان شی حکم پکې نه نو قضیه شرطیه ده چې شی لکو قضیه شرطیه اما الحملیه نو کوم قمزیه فهیه ما دا هغه جمله ده فهیه ما دا اغا جمله دا حکم فیها چه حکم لگولی شی پا دی جمله کی فیها ثبوت شیء لشیء یو سیز دا بل سیز دا پر دا ثابتی دو لکا زید قائم نو زید لقیام سشو او نفیه عنه یا دا یو سیز دا بل سیز نا دا نفی کی دو او نفیه عنه یا دا یو شیء دا بل شیء نا دا نفی کی دو حکم لکا قول کا زید قائم اس دی کی ثبوت شیء لشیء شو کنا چاله سسی ثابت شو زید لقیام ثابت شو و زید لیس بقائم اور زید اولال نه ده د زید نس نه پیشو قیام نو دا ثبوت دا سلب شی عن شی شو په خبر باندې ورسیدي د ثبوت په صورت کې ورته دا سينو ملي قضیه حملیه موجبه سبه وته لکه مثال به شي زید قائم او د نفی په صورت کې ورته وته قضیه حملیه سالبه مثال به شي ته په خبر رسیدي دي کې تعبیر سم مسله رااله ولې آسان دی چې ګران یې کې خو راوړي دا غټه وجه ده دی دا بل څه وجه نه چې کنه تعبیر ګران دی دا مطالعه نه شوی یو غټه وجه دی بل دا غټه کی باره کې ته حاضر نه کني چې وای کنه تعبیر څنګه خو بس جی د دې څه مطلب نو دا خبره ختم هر مقوم د علی مقوم د ساجي مقوم څه ته وي جوسته اوسه
ٹھیک ہے دومره د ټینشن څه دي. واما شرطیه او کوم چې قضیه شرطیه ده کوم چې قضیه خاجی نو فما دا هغه قضیه ده لا یکون فيه ذلك الحكم چې نه پاږي کې دغه قسم حکم کم قسم لکه یا نفی شی من عن الشی نو دا ترجمه بوسه شي فما نو دا هغه قضیه ده فما شرطیه هغه قضیه ده لا یکون فيه چې نه په دې قضیه شرطیه کې ذلك الحكم حکم د ثبوت شی لشی یا نفی شی عن شی. ٹھیک شو کنه. وقیلا او بعضو دا تعریف شریف هم کړی دی چې الشرطیه ما ينحل الى قضیتين شرطیه خو هغه قضیه ده چې تقسیمیږي کولاویږي سپړدلی کیږي انحلال څه دوی سپړدل کو الى قضیتين دو قضیو ته تاسو التکی اولی کو تقسیم القضیہ مع وجه الحصر مولی کو ٹھیک شو مع وجه الحصر والتعریفات حملیہ شرطیہ و سرولی کے ایسا تاسو حافظی کمزور تھی لکا گورا دو قضیو تا بیس پڑے سنگا ان کانت شمس طالعتن فالنهار موجود ان کانت شمس طالعتن یو قضیہ شو کنا فالنهار موجود بل قضیه شوا وليس البتتا او داس خو چرې نه ده وليس البتتا اذا كانت الشمس طالعه چې نور دې سي موجودي راخيتي فالليل موجود او سم موجودي داس وی چرې مو نشتا فاذا حذف الادوات حروف ته حذف کا حروف سے شیره کم کمو اضافه لرکی کنا او فالنهار نو بفالر کی کنا نو باقیه دا سے بپاتی شی باقی چا الشمسو طالعتونو الشمسو سستلر شو ان کانت تلر شو کنا والنهار موجودن نو ستلر شو فاتی لرشوا ٹھیک شو کنا اسے تعریف سرو لگا دام قضیه شو کنا شو لنبی تعریف ما لا یکون فیه ذالک الحکم لنبی تعریف بندگو تھا کیدا اسے دی مثال سرو لگا اغیوی چې پدې کې د ثبوت شرع نفي شیخ حکم به پکې نه نو ښه اذا كانت الشمس طالعه فالليل موجود دې کې یو څه بل ثابت شوی دی نه دی صادق او شرط لګېدلې دی څه لګېدلې خدویم لراشه ما ينحل الى قضيه دویم تعریف دا وکنه چې دوه قضیو ته ورس پړدل کیږي کنه نو لومبه قضیه څه شو الشمس طالعه او دویم قضیه څه شو النهار موجود دو قضیو ته تقسیم شو کنه شو نو دا کومه قضیه شو قضیه شرطیه پوه شو په لگا یعنی کله ثبوت او د نفي حکم لګیدلی شوی نو دا حکم په یو شرط سره موقوفي سوی لگا دی وجه ندی ته شرطیه وای سوی وته لگا وجه تسمیه ولیکه د ثبوت او د نفي حکم چې لګولی شوی نو دا حکم په یو شرط به موقوفي سوی لگا څنګه ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود اوس دا حکم په یو شرط موقوف دی چې نور راختی نش ورځ وي کنور نه نشپه بمو نو دا حکم په یو شرط باندې موقوف شو کنه شو دې ته قضیه شرطیه وي کنه ځکه په شرط موقوف دی نه پويږي هاي والحملیۃ ما لا ينحل الى قضیتين او حملیت سے توی لگا ما لا ينحل الى قضیتين چاغت وہ قضیو تا نس پردلی کیگی نہ تقسیمی کی صحیح دا بل ينحل اما الى مفردین یا خو دو مفردین او تقسیم شي ستبا لگا دو مفردین او تقسیم شي لکا زید هو قائم زید فإنك إذا حذفت الرابطة أعني هو بشك چکلت حرف رابط حذف کی أعني او مراد زما د حرف رابط نه د أعني سمانه شو هو لفظ هو ده نو باقی سبب باقی پاتې شي زید قائم زید هو قائم نه چې هو لشنو زید او قائم پاتې شو کنه وهو ما مفردان زید لفظ موضوع مفرد اسم ده او قائم لفظ موضوع مفرد اسم ده او علامت اسم تنوین ده کنه ٹھیک شو کنه دوی دو مفردین پاتې شو څه پاتې شو او الته ویلو دو جملې به پاتې کیږي شرطیه کې خو یل دې
و اما الى مفرد و قضیه یا به یو طرف ته مفرد پاتې شي او بل خوا به څه پاتې شي او شرطیه کې سو دواړو جانبو ته به جملې نو فرق شو کنه شو زید ابوه قائم زید فانك اذا حللته کله چې دا اوس پردله دا د تقسیم کړه دا د خالی کړه بقي زید تاسو سره څه پاتې شو وهو مفرد او دا څه شي مرکب هو و ابوه قائم او بل د سر پاتې شو وهو قضیۃ او دا صدا قضیہ ده صدا لکه قضیہ ده نو یو خوا مفرد شو بل خوا یا دواړه مفردین شو یا یو خوا مفرد بل خوا قضیہ خو دواړو طرفو ته قضیه پورا پاتې نشوي کوي نو شرطیه بوا خو چې نشته نو حملیه ده د دویم پر کوم په تعریف کوم ته فصل د دې عنوان د تقسیم الحملیہ الى الموجبه والسالبه عنوان وسی شی لکه سبق تقسیم الحملیہ الى الموجبه والسالبه دا خواسه موږ دوره شروع ده کنه نو لګ به تیز وایو ها کنه سلو کنه نور نه وایو وایو کنه لګ دی نه بیا خو سره دغه دې تړلې دی دا سویو لکه دا خو مونږ چې کله نه وی وینم ټولم په یو ورځ ویلو دا الله دې تاسو ته د نیکي هدایت وکړي